دا ملګري دا بهر څه به داره السلام علیکم ګران کتونکو زه ستاسو کوربه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا وخت د سوات په سیمه جماعت اسلامي چې کوم مرکز دی په سنګوټه کې په هغې کې موجود یم او دلته لویه جرګه رابلله شوې ده چې په هغې کې سیاسي مشرانو او تاجر برادري او دغه شانتې نور سماجي ورکرانو په هغې کې شرکت کړی دی. لویه جرګه په څه مقصد سره ده راځئ چې مشران واورو چې هغو په دې حواله څه وایي. سوات عمره ستو چترال دا هغه 2023 یا 5 سال پای او دلته کې هغه ټیکس فری زون هغه ختم شي او ټیکس قوانین چې زموږ دا باندې شته نه د قانونو کمرانی شته نه د آئین بالا دستی شته او ټول ملک چې کم دی هغه د افراطفری شکار دی. او زه چونکې د کاروباري طبقې سره تعلق لرم نو زه پیره نمبر 3 چیړم هغه زه په دې دلیل سره چیړم چې کله په پاټا کې اصلاحات کېدو او ټرایبل ایریا چې کوم دی هلته کې اصلاحات کول هغې دپاره سرتاج عزیز یو کمیشن جوړ شو. هغه منډیټ کې سرتاج عزیز کمیشن کې د سره د ملاکنډ ډیویژن ذکر نه و. هلته د زمونږ د پاټا د سره په دې کې نه څه ګنجایش و نه دغه ځکه چې دلته خو اصلاحات شي 69 کې سوات چې کوم دی ملاکنډ ډیویژن مدغم شوی دی. دلته کې باقاعده سی آر پی سی نظام راځو تانجات وو دلته کې سیول کورټ شته سیشن کورټ شته های کورټ شته. موږ د پاره خو څه خبره نه وه او بدقسمتي دا وشوه چې هغه ټیم کې پکار دا وه چې سرتاج عزیز کمیشن راغلی د ملاکنډ ډیویژن د مشرانو سره قایدینو سره سیاسي جماعتونو مشرانو سره رابطې کړې او هغه د هغې نه پس چې کوم دی که په ملاکنډ ډیویژن کې پاټ هغه زموږ چې کوم موروضي حیثیت دی یا جداګانې حیثیت دی ختمودو نو بیا ټیک وه. هغه ټیم کې هم تاسو ټولو سیاسي جماعتونو ګوندونو مشران ناست دي او موږ د ملاکنډ ډیویژن په سطح باندې تاجر برادرۍ دوه مضبوط سټرایک وکړو احتجاجونه مو وکړو په هغې کې تمام سیاسي جماعتونه زموږ سره هوټ ایسوسیشن څنګه تاسو ذکر وکړو دا ټول قایدین زموږ سره شریک وو. بدقسمتي دا وشوه چې موږ د خپل د هغه وخت مقامي ممبران راوغوتو پریس کلب ته او موږ هغو ته دا خبره وکړه چې که تاسو په پاټا کې اصلاحات کوئ او هلته کې تاسو قوانین نافظ کوئ دلته خو آلریډي د قوانین نافظ دي نو آرټیکل مه ختموئ. آرټیکل 244 ټو 247 کې ترمیم وکړئ د پاټا اصلاحاتو دپاره او د ملاکنډ ډیویژن دا حیثیت مه ختموئ. زموږ سره باقاعده د دوی په نوټس کې به وي هغه وخت مقامي پی زموږ سره واده وکړه دا احساس پیدا شي چې دا یو تندر په موږ باندې په جون کې راتاوېدو واله دی. زه د تاجرانو د نماینده په حیثیت دا خبره کوم چې زه د پاکستان نه نه حکومونه منم خو دا د ټیکس د حکم قطعا نه منم او د دې دپاره چې مخکې هم څه قرباني دي تاجرانو سیاسي جماعتونو کړي دي را روان مستقبل کې به موږ کوو او ځکه نه منو چې موږ ته د هېڅ قسمه سهولتونه نشته چې د سوات خلک د ملاکنډ ډیویژن خلک په هېڅ صورت دا ظلم نه برداشت کوي. موږ ته څه سهولت دی؟ موږ ته خو صرف د نان کسټم پیډ ګاډو سهولت دی. نه زموږ په ځنګلاتو کې موږ ته رایلټي میلاویږي نه زموږ په اوبو کې موږ ته سهولت میلاویږي نه زموږ چې کوم دی په سیاحت کې زموږ د زمرتو کان دی موږ په دې هم پوه نه یو چې زموږ د زمرتو کان د آمدن چېرته ځي. زموږ نه خو د کوټې بلوچستان خلک ښه دی چې د کولې په کانونو کې په بورو روپۍ ملکانو په بنګلو کې تقسیمیږي. زموږ نه خو د رادم خیل ښه دی چې هغه ته په کولو کې رایلټي میلاویږي. زموږ ځنګلات شته خو دا تش د لیدو دپاره دي. زموږ د اوبه شته خو دا تش د لیدو دپاره دي. زموږ په اوبو باندې د اشنغر پټي سیراب کېږي. زموږ په اوبو باندې ملاکنډ ترې بیچ دیګر ګرځي. موږ ته هېڅ قسمه سهولت نشته. د حال چې سهولت نشته نو موږ په هېڅ صورت باندې د خپل جداګانې حیثیت د ملاکنډ ډیویژن چې کوم موروضي پوزیشن دی د ملاکنډ ډیویژن ته کوم سهولت دی په هېڅ صورت باندې موږ د دې ختمېدو ته تیار نه یو. سابقه قبایلي ازلاد نه مرج کیږي او د جماعت اسلامي د مسلم لیګ نو د پی ټي آی او د پیپلز پارټۍ او د څونه مین سټریم پارټۍ د هغو ټولو موقف دا و چې سابقه پاټا او ملاکنډ ډیویژن دې مرج شي. ملي عوامي پارټۍ او د جمعیت علما اسلام دا د مرج ونشي او د ځان خپل یو زموږ موقف چې کوم دی نو تاسو صرف دومره وضاحت کوم چې 246-47 کې دا نه دي لیکلي چې ملاکنډ ډیویژن ته به ټیکس نه ایکسټینډ کېږي. 246-47 کې لیکلي چې د ملاکنډ ډیویژن او سابقه قبایلي ازلاو ته د پارلیمنت قانون چې دی دا نه ایکسټینډ کېږي. قانون چې ایکسټینډ کېږي نو هغه به د ګورنر او د صدر په اپروول باندې د ریګولیشن په صورت کې ایکسټینډ کېږي.
د دې نه مخکې هم د ټیکس د ایکسټنشن یو ریګولیشن فارم کې دا شی خو د ملکنډ ډیویژن خلکو هغه کړی د دې وجه نه زه لکه دا یم چې اوس هم چې د ټیکس ایکسټنشن چې د ملکنډ ډیویژن د دې نه استثنا زمونږ جدوجهد دي مونږ یو مونږ د ملکنډ ډیویژن نه تاجر برادري سیاسي ګوندونه ټول خلک په یو پیج باندې ان شاء الله تعالی څوک یې نشي کولی چې قام یو شو نو هغه د خپل خبرې نه واپس شو هغه ریلیف ورکو هغه صرف د 15 کال لپاره او چونکې دا بنیادی مسائل هم دي او د سواد په حالاتو باندې امیر صاحب تفصیلا خبره وکړه وسره روان ل عمل بسای په دې باندې غور پکار دی چې کم په جون کې کما مشکل راځي کم وبا راځي د غیر لپاره به زمونږه صلاح عمل وي زما خپل خیال داسې دی چې یو خو زمونږ ټول نمایندگان شته خو منتخب نمایندگان ما په نظر باندې را نغلو دا ډیره بنیادی کمزوري ده او کمې ده دی وخت کې کم سړی کم جماعت چې په دې قام باندې رحم ونه کو خپل کردار یاد نه کو زما خیال چې دا سړی به د خپل سیاست جنازه دغه ملکنډ ډیویژن نه وباسي چونکې د دې ملکنډ ډیویژن یو ډیره لوی حصہ هغه په مرکز کې هم ده هغه په صوبه کې غالبا 136 ام پی ایز غالبا دلته کې د دې نمائندګي کوي نن خو په کار دا و چې د ټول نه هغه ټول حاضر و دلته کې د سواد خصوصا ټول منتخب نمائندگان چې دی هغه حاضر و دوی مدار چې دلته سواد کې وسو زمونږ د مرکز کوم اتحادی حکومت یو دغه د اتحاد خودی کې خاص طور باندې د امیر مقام صاحب چې دلته کې پدیزه کې پاتې کیږي هم او هغه د وزیر اعظم یو مشیروم دی د یو بنیادی کردار بده ادا کول پکار دي او صوبایي حکومت له هم پکار دي چې هغه خپل کردار ادا کړي دلته کې ام پی ایس دي دلته کم د تحصیل چې کم نمائندگان دي هغه غولک خپل کردار ادا کول پکار دي نو زما خپل خیال داسې دی چې د لپاره یو باقاعده کمیټي تاسو وټاکئ چې هغه د خلکو سره ملاقاتونه کوي او د خبرې هغه نه دغه والی چې وای تاسو بس کردار ادا کوئ که تاسو خپل کردار ادا نه کړئ شو نو یقینا چې د دې قوم به تاسو مجرمان یې باقي د ټیکس خبره ده نه منګه مخکې منلې ده نه وسمنو نه به بیا منو د سواد حالات د دې جوګ نه دي سواد چې د کم مشکل سره مخامخ ده خصوص ټول ملکنډ ډیویژن په دې حالاتو کې په قوم باندې په کار چې بری باندې رحم وشي او تاسو مزید په غي باندې ټیکسونه کم ټیکس ده دلته غوته بجلی وګورن منګه 100% نه ده د سواد او د ملکنډ ډیویژن خلک چې ده پسلو کې 110% ټیکس ورکړي بل د اعلامیه مو کده چې په دې کې هر څه موجود دي خو په دې کې صرف د تعلیم خبره نشته نو دا پکې ما په بیک لیکل دي په سواد کې وسوم باج تاثیرونه داسې دي چې په هغه کې نور خلک ناشته او د هغه سکولونو ماشومان جنکې ولکان د تعلیم نه محروم دي زما دا خواسته چې تاسو دا پوینټ شوت کړئ دویمه خبره دا ده چې مونږ د سواد خبره کوو د ملکنډ ډیویژن خبره کوو نو کم از کم زمونږ د حق جوړیږي مونږ د دینه جنت نه غواړو نه د دینه اټم بم غواړو خو کم از کم زموږ په علاقه کې د کرپټ سړی او بددیانت سړی چې دی کنه افسر دلته د هغه ډیوټي نه کوي دا دی بالکل دا خبره دی کلیری دلته دی بالکل پاک خلک راځي او چې هغه زمونږ په دود دستور باندې په روایت باندې پوهیږي په مونږ باندې باندې سيزونه چې دي کنه دا د الله تعالی طرف هم افت ته مونږ چې دلته امن قائم شي نو خلک ګډېدول ضرور ورکي دا اجازه څوک ورکي او ټیک ته تاسو کوی لگا مونږ د دې نوم خلاف نه حکم اس کوم په پړده کې کوی دې زمونږ نه نسل دومره تباہ او برباد کو چې واړه په کلاسونو کې دم نه غړي د استادانو نو مخه نو لاول خبره دادا چې ایجوکیشن طرف ته هم تاسو لګه توجه ورکړئ مونږ د حکمرانانو دا ګیله کوو چې ایجوکیشن هم پرایورټي نه ده زموږ د جرګې هم دا خواسته چې تاسو د ایجوکیشن په پرایورټي کړئ زبا پدې کې چې ورګه یو پوینټ دی که دهشتګردي راځي و اسکول بند کړي که کووډ راځي و اسکول بند کړي که سیلاب راځي و اسکول بند کړي که پټاخه راځي و اسکول بند کړي نو په امام بارګاو کې دماکي شوی دا چاند بند کړي او بازارونو کې دماکي شوی دا چاند بند کړي به جی ایس کیو کې مطلب دا دهشتګردي شوی دا چاند بند کړي نو اسکول نه ولې بنديږي زما دا خواسته د ټولې جرګې ته چې مهرباني وکړئ تاسو د خپل بچو تاسو په خپل باندې وکړئ او زموږ سره کومک وکړئ زما د پټي په غاړه باندې د ویلنې بوټي او توي چې موږ شو کو او هغه د خېټې د درد لپاره او د لپاره موږ استعمالو او زما د پټي د غاړې نه وړي او په کراچي کې په ویلکم پاکستان کې په نړال ته جوړه او پس په ما پسې رهيږي او به بشلو په 200 روپۍ په ما راخصي نو آیا د دې سوات او د ملکنډ ډیویژن
کې ونې بوټي جړې بوټي ما خیال دی چې دونه سیوا دي چې د بل علاقه کې نشته هغه ویلکم پاکستان آیا دلته نشي راغلی میډیسن کمپنۍ ولېږلی شي که بل نوم راغواړي نو مته کدی چې کېدای شي چې په دې کې نور خلک هم څه دغه پیدا کړي چې هغه هغې نه پیدا ولي چې دا پکې یو فرق دی دغه پکې بل فرق دی یو غواړي دا بله غواړي زما مقصد دا دی چې دلته جرګه یو دغه شپې هم او تاسو هم ډېر ښه پروګرام نو خبره که دا ټول خبرې یو ځای کړي یو دغه کېږي نه په ډېر زیاته وکړو انشاءالله کېږي. دلته کې همدا غټه خبره چې دا هغه د امان ده چې هغې باندې چې امن نه وي نو مطلب چې دا یو خبره هم نشي کېدی هغه امن چې دی نو مطلب نن موږ دا خبره کوو چې هغه خلک ولاړ شو هغه خلک ختم شو کار وشو نه دی شوی پرون ناپوله ورځ درېیمه ورځ ده څلورمه ورځ ده چې زموږ د کمال خان په کور باندې ګرنیټ راوغورځېده او په هغه باندې ډزې هم وشوې او بیا مطلب دا چې هغه ته مسجد ټلیفون هم وشو چې دا تا ته موږ یو دغه درکړو لکه وارنینګ درکړو لکه نقصان یې ونه کړو خو هسې هغه دغه ته وکړو ته مهرباني وکړه پیسې داخلې کړه او که پیسې نه شي داخلولی نو د هغې نه اخوا چې دی نو تا ته بیا دغه کېږي نو چې دا قسمه صورتحال یې نو په دې کې به څوک تا خانه ولګوي او څوک به دلته کې راشي چې هغه به موږ له د خیر کارونه وکړي یا دلته کې به زموږ د عمل په ترقي وکړي نو لکه دغه هېڅ قسمه نه شي کېدی بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ قوم چې کوم خلک وو هغه دغه ته ولېږي پارلیمنټ ته ولېږي شاته ملګري لږ خاموشي اختیار کړي کوم ځای کې چې فیصلې کېږي هغه چې لاړ شي نو هغه نو بیا دا قوم هېر شي هغه بیا هلته کې بل فرق حسابېږي هغه بیا دا نه وایي چې زه د ملکن یم زه د سوات یم زه د دې بچی یم د دې خاورو نه پیدا یم په کار دا چې زه دا خبره اوچته کړم ځکه چې جرګه دې ته وایي او دغه مشر چې دا د قوم مشر دی په کار دا چې دی هلته کې دا خبره اوچته کړي بل دا زموږ د مین خبره چې دا په دې علاقه کې د دهشتګردۍ ده په دې دهشتګردۍ کې چې څومره ملګري زموږ څومره خلک شهدا شهیدان شوي دي د الله پاک نه د هغې د مغفرت موږ سوال کوو دلته او دا کم جرګه امن جرګه یا لویه جرګه زه تاسو له په دې مبارکي درکوم چې هغې پوره رنګ راوړی دی خو که د دې دا تسلسل دا کټ شو نو زما خیال دی بیا به هغه نقصان راځي او دا زموږ سوال چې دی دا یو خزانه ده دا خزانه بل خوا خلک وړي دا په څه وجه باندې هغې دا قبضه کول غواړي او دا د دې مشرانو ته ستاسو دې ټولو مشرانو ته دې ته د دې خلکو سترګې دي چې دا به درکوي نن زموږ دا پروګرام چې دی دا زه د دې نه زموږ دا احساس دی او خلک دا دغه کوي چې نه زموږ پارټیانې خپل خپل ځای کار څه دي خو زموږ که هره پارټي ده که هر تنظیم دی هغه په یو هغه باندې ولاړ دی په یو نظریه هغه زموږ امن دی هغه د ټیکس خلاف ورزي ده چې دلته سپیشل ایریا ده د دې سره به سپیشل چې دی هغه سرکمسټانسز دي د دې سره به سپیشل قانون او سپیشل طریقه کار کېږي د امن په باره به خبرو وکړو نو د ابراهیم علیه السلام د هغې دعا نه به شروع وکړو چې رب اجعل هذا بلدا آمنا یو علاقه هله ترقي کولی شي او هله پرمختګ کولی شي چې هلته امن وي دلته چې امن نه وي نو بیا خو مونږ هېڅ هم نشو کولی بیا که موټروی جوړوي او بیا که ټیکسونه راولي او بیا که هر څه کوي بیا خو بدني نو مونږ باندې خو هسې هم تورتم دی چې دا کومه لار ده دا کومه لار ده چې دې پې ځي او دې پې راځي هغه کومه لار ده چې دې پې ګرنیډونه راوړي او مونږ پې چاقونه شو پاس کولی هغه کومه لار ده چې مونږ بغیر شناختي کارته د کور نه نشو راوتی او دوی پې سره د اټم بم د بمانو او د راکټ لانچرو او د چړو راځي دا لاره به بندول غواړي دا لاره به لاول موږ ته ښیي دا لاره به لاول دې ولس ته ښیي او دا ذمواري زموږ د دې ټولو سیاسي مشرانو جوړېږي زموږ سترګې تاسو ته دي چې موټروی ایکسپریس دی د سوات ضرورت دی د ټریفک ته موږ ګورو بیا زموږ د سوات چې کوم دی یو مطلب یو دغه دی د ټوریزم یو هب دی او دا زموږ د معیشت ټول دارومدار په دې دا یو ضرورت دی بنیادي خبره دا ده چې په هغې کې کوم نقصانات کېږي او د هغې نه په خان دا ده په ښه طریقه باندې د ایکسپریس وې د سیند په غاړه کې دي او خپل او د سیاحت لپاره هم ډېر یو ښه نمونه نو پکار دا ده چې کوم ذمهوار خلک دي او د ریاست خلک دي هغوی باندې دا هغوی ټول فکر وکړي او کم از کم دغه پراجیکټ چې کوم دی مطلب دا دی موبایل کې کتونه یو ویډیو پکې مخکې دا راغله زموږ د پنجاب یو عالم صاحب